د رمضان المبارک دویم عشره شروع ده او دویم عشره د مغفرت عشره ده. نو په دغه عشره کې وظیفه الحمدلله زمونږه په سلسله چشتیه مبارکه کې هغه هم شته، په نقشبندیه کې هم شته او په سهروردیه کې هم شته او په قادریه کې هم شته، چې هغه وظیفه د استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا د دویم عشرې وظیفه ده. نو دا د مغفرت عشره ده. کوشش کوي چې په دغه عشره کې دغه وظیفې ډېر ورد کوي چې الله تعالی زموږ د ټولو لوی واړه ګناهونه معاف کړي. نبی علیه السلام مبارک په زندګۍ کې مو تاسو ټولو دپاره یو بهترینه نمونه پرته ده. کاغه د جهاد زندگی د حضور علیه السلام هغې کې بهترینه نمونه مو لپاره پرته ده. کاغه عامه زندگی ده، کاغه د معیشیت زندگی ده، کاغه د سیاست زندگی ده، هر لحاظ سره د حضور علیه السلام په ښکلې زندګۍ کې مو تاسو دپاره یو ښکلی ماډل، یو ښکلی نمونه پرته ده. په دغه شان د رمضان مبارک کې د حضور علیه السلام په زندګۍ مبارکه کې مو تاسو دپاره ډېره بهترینه نمونه پرته ده. نبی علیه السلام په ښکلي ژوند مبارک کې 9 پیرې رمضان المبارک راغلی و. 9 پیرې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ښکلې میاشتې روژې مبارکې نیولې وې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سخت سفر کې هم روژې فرضي نیولې دي. ګوره حضرت سیدنا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې یو ځل مونږ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې او دونه سخته ګرمي وه چې په دغه سفر کې صرف د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرضي روژه وه او یو د حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرضي روژه وه او نور د ټولو صحابه کرامو د سفر په وجه باندې د چا فرضي روژه نه وه. دونه سخته ګرمي وه. خو د امت د تعلیم دپاره په بعضې موقعو باندې د سفر په موقع باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژه هم نه ده نیولې. ګوره دا هم ثابت دی. خو قرآن عظیم الشان کې راځي چې وان تصوموا خیر لکم. که ته د سفر په موقع باندې روژه ونیسي نو دې کې تا دپاره بهتري ده، درجه به درته ډېره میلو شي. نن سبا خو سفرونه ډېر آسان شوي دي له خیره. ایسی ګاډي دي، که چرته هم ځي نو انسان ته هر قسمه سهولیات میسر وي. نو کوشش پکار دی چې د سفر په موقع باندې روژه پرېښودل نه دي پکار. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم به رمضان المبارک ته دونه ډېر خوشحالېدو چې کله به 2 میاشتې روژې ته پاتې شوې، د رجب په میاشت کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماه رمضان دعاګانې شروع کړي. او چې کله به شعبان میاشت شروع شوه، سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دغه رنګې نورو صحابه کرامو دغه روایت شته چې د شعبان په میاشت کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دونه ډېر روژې نیولې، یا بعضې روایتو کې راځي چې پوره شعبان به د روژو کې تیرولو او د شعبان روژې به رمضان المبارک روژې سره پیوست کړي. دونه مبارک په د رمضان مبارک د مخکې د روژې نیولې د شعبان. او کله به چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک دغه میاشت وکته نو فرمایل به چې دغه سپوږمۍ د خیر او د برکت ته، دغه سپوږمۍ د خیر او د برکت ته.
یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره تشریف فرما دی او سوالیه انداز کې د صحابه کرامو نه تپوس کوي، ورته فرمایي ای زما صحابه او تاسو د کومې میاشتې استقبال کوئ او کومه میاشت تاسو استقبال کوئ؟ وی 3 پیری حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه گفتارو فرمایلو. وی حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې د الله رسوله سنوي حکم را لیدې یا د جهاد اعلان کوي تاسو دشمن سره مقابله ده؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه داسې خبره نه ده، خو تاسو د رمضان المبارک استقبال کوي او دا هغه میاشت چې په ړومبۍ شپه باندې اهل قبله چې څونه قبلي طرف ته خلک منځونه کوي مسلمانان زما امتیان په دغه ړومبۍ شپه باندې الله تعالی ټولو ته ګناهونه معاف کوي. ګوره دونه د خیر او د برکتونو میاشت ګوره. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با پشمنه خامخا کولو سحری چې ورته ویل کیږي او فرمایل به حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې سحری کوي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحری کوي ځکه چې سحری کی برکت ته ګوره او فرمایل به چې زمونږ او د اهل کتابو د یهودو د نصواراو په روجو کې لوی فرق دا دی چې هغوی پشمنۍ نه کوي او مونږ پشمنۍ کوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل با چې سحری کې سراپا برکت پروت دی، سحری کې سراپا رحمت پروت دی او څوک چې سحری کوي څوک چې پشمنۍ کوي نو الله تعالی او داغه فرشتي پاغه باندې رحمتونه راوړي. ګوره رحمتونو کې راګيري. ګوره علماء کرام فرمایي چې برکت سحری کې برکت وي پروت دی، پشمنی کې برکت مطلب څه دی؟ و یو خدا پشمنی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی او بل پشمنی سره د انسان په وجود کې یو طاقت ملو شي حاصل شي ورته. نو سبانه چې کوم روز وي نو آئی کې د دغه روټۍ د دغه خراسکات په وجمان خې عبادت کولې شي. نو دې کې ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې کې برکت پروت دی. سحری پشمنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمولو چې پشمنه به اخره حصہ کې کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما امت په تر هغه وخت پوری په خیر ماندی وی سو پور چې دای په سحری کې تاخير کوي او په افطاری کې جلدیواله کوي. خو سحری کې تاخير یعنی سحری کې رستواله مطلب دا نه دی چې تاسو دی بانګ ویل کیږي او مونږ د خوراکونه کوو مونږ دی وبسکو. اکثر دا باز زنانا پدې کې تیروزی ګوره دا بانګ چې ویل کیږي کنه نو دا د مانزه وخت داخل شي نو ویل کیږي. ګوره ښا د مانزه وخت داخل شي صبح صادق چې کم دی هغه ختم شي هغه شروع شي صبح صادق طلوع الفجر شي نو د دې دوران کې خراسکات کول د بانک په دوران کې دا ګوره مترادف د روزي ماتي دي. ګوره د داس انسان روزه نکی. ګوره دې کې احتیاط پکار دی. اونن سبا خو نقشې شته نقشو ته وګورئ. مثال خبرن سبا 4:51 باندې 4:53 باندې اذان کیږي نو موږ له پکار دی چې په 4:48 باندې 4:45 باندې بس پښمنه ختم دیزی پوری پښمنه کوا 4:45 4:48 وی بس دعای خیر وکا و بصوم غد نویتو من شهر رمضان نیتو تړه او بس روزه شروع شو. نو د اذان په دوران کې خراسکات منه دی. ګوره
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تاخیر چې کولو نو مطلب به داو چې سو پوری د مونږ ټیم نه دی داخل شوی هغه پوری ته خوراسقات کوه. افطاری کې به جلدیواله کولو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به افطاری کې جلدیواله داسې طریقې سره کولو چې کله به غروب الشمس شو نور به پریوتو نو مخ سره به روزه ماته کولو ګوره. او یهود و نصاراو کې بس طریقه وا هغه کې به طریقه داسې و چې هغه به بار بیا بیا راوته او سو پوری بچی ستوري نو ښکار شي نو هغه پوری به روزه ماته نه کولو. نو روزه ماته کې رستواله کول قصدن نو دا مکروه دی ګوره ښه روزه کې ثواب کې کمی راځي ګوره. اوس یوځه کې ته داسې شکمنه چې اذان بشوي یو کبني شوي چرته د اذان आवाज ناراضي یاره د ماخام وخت داخل شوی به کنه به داخل شوی نو کله چې تاړه مطمئن شو چې یاره اوس به د ماخام وخت داخل شوی دی تیار ډیر را خوره شو نو په داسې موقع باندې د خپل زړه د شک لري کولو د پاره کرو جماعت ته لګ سولم هی لیټ کینو خیر دی خو اسی بیسا افطاری روست کول دا مکروه دی ګوره. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د یهودو او د نصاراو طریقه ده. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روزه ماته پس باندې کولو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روزه ماته افطاری به په کجوره باندې کوله او مبارک باول کجوره د تر کجوره چې موږ ته خرما وایو په دې به روزه ماته کولو چې کله باغ نه و بیا به خشک کجوره باندې هم روزه ماته کړی دی او چې کله به دا دوانه قسمه کجوري نوی نو بیا به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بو باندې روزه ماته فرمایلی دی ګوره. نو دا هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه ثابت دی ګوره. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسم عبادت په ډیر کولو خو چې کله به د رمضان المبارک میاشت راله سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې بیا به د عبادت کې هغه سختواله هغه ذوق او شوق او محبت په نورم زیات شو عبادت کې به مبارک نورم تیز شو معمول د قیام به زیات شو دروازه تسبیح تحلیلات ذکر فکر دعا 20 رکعات ورته پړاو کړه نو په سبا باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا د شپې تشریف وروړو نو لږ د صحابه کرامو تعداد سیوا شوی ځکه چې بیگانی صحابه کرامو دغه تذکره په سبا باندې ټول صحابه کرامو سره وکا چې بیگا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وروړو د کور نه اچانک بهر او تراویح مونږ تراکی شل رکعاته مونږ ته پړاو کړه صحابه کرامو کې دا خبره چې مشهور شوه په دویم شپه باندې لږ د اړومبۍ شپې نه تعداد زیات شو چې په دویم شپه باندې هم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پړاو کې نو په دریم شپه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا چې د شپې تشریف وروړو نو د صحابه کرامو تعداد په مسجد نبوي کې ډیر زیات شو د دې دوه شپو مطابق حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې وکتل صحابه کرام ډیر راغلو نو په دریم شپه هم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاشل رکعاته صحابه کرامو ته پړاو کړو په څلورم شپه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تشریف فرما دی خو بهري تشریف یو نسلو سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي چې دا شل رکعاته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې پړاو کړو بهري تشریف یو نسلو او په سبا باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لم يخفى علی مکانکم
اے زما صحابه کرامو ستاسو دا حال د ما نه پټ نو، ما ته پته وه چې تاسو ډیر تعداد کې راغلی یې د تراو په نیت باندې. ګوره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نظر نه قربان شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ورته چې لم یخفا علی مکانکم، ستاسو دا حال د ما نه پټ نو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تشریف فرما دی او بهر د صحابه کرامو د حال نه الله تعالی خبرې ګوره. دی کې هغه خلکو د پاره یو سبق پروت دی چې دغه بېدبي او ګستاخي د حضور علیه الصلاۃ والسلام په شان کې کوي چې حضور مبارک ته د دیوال نه خوا څه نه ښکارېدل. نه، حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نظر دا ډیر اعلی او بالا وګوره. هغه مبارک ته داسې عظیم شان الله ورکړو چې په مسجد نبوي کې به تشریف فرماو او د منبر شریف نه به د جنت او د جهنم نظارې کولې. ګوره د حدیث مبارک په دې معنی شته. ګوره ته د دیوال لا خوا غموړلې. نو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم بهر تشریف ورونړو. په سبا باندې صحابه کرام ته فرمایي چې ما ته د دې خبرې اندېښه وه اسنه چې زه په څلورمه شپه باندې هم بهر تشریف وروړم او دغه عبادت چرته په تاسو باندې فرض نشي، دا تراویح په تاسو باندې فرض نشي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تراویح کړي دي، د دې اصل موجود دی. بیا صحابه کرامو دا غین بعد دغه معمول جاری ساتلی دی. خلفای راشدین او په دې معنی محدثین چې کوم دی گواه دي. ګوره اوس یو بعضې خلک سړی وایي چې یاره د دې بیخي اصل نشته او دا زیاتی کار دی. دا د جهالت هغه انتها ده. ګوره د جهالت انتهای ده. دا وخت سره د مکې معظمې او د مدینې منورې د خلکو دغه معمول پاتې شوی دی چې 20 رکعاته به هغوی پوره تراویح کولې او د هر 4 رکعاتو نه بعد به د مکې معظمې خلکو طواف د بیت الله شریف کولو. بیا 4 رکعاته تراویح به چې برابر شوي نو طواف د بیت الله شریف به وکړو، 2 رکعاته د طواف نفل به وکړو، بیا به 4 رکعاته نور تراویح به وکړي. دا معمولو د مکې معظمې د خلکو. نو داسې طریقې سره به هغوی د تراویح اهتمام کولو. ګورې د مدینې منورې خلکو به هم داسې اهتمام کولو چې 20 رکعاته به تراویح وکړي او 4 رکعاته به چې کله برابر کړه نو بیا به په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې درود و سلام ویلې. ګورې څه تسبیحات ذکر اذکار به وکړو، نور نوافل به وکړو، اینه بعد به 4 رکعاته نور وکړه، بیا به 4 رکعاته نور وکړه. داسې دمه په دمه به هغه د مکې معظمې او د مدینې منورې خلکو تراویح به کولې. دا تاریخ کې موجود دي چې اوس د سړی د تاریخ نه خبر نی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراویح کړي دي، د دې اصل موجود دی. او چې د یو سیز اصل موجود وي د حضور علیه السلام په زندګۍ کې بس هغه موتا د پاره بیا شته. ګورې هغه موتا د پاره بیا شته. بیا پکې چیخټي لټول چې دا شته او دا نشته او دا شته او دا نشته. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مینې او د محبت نه خالی خلکو خبرې دي. بیا ګورې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دغه میاشت کې تهجد اسې مبارک تهجد به کول. خو تهجد او د قیام اللیل اهتمام به په دغه میاشت کې ډیر زیات کولو. ګورې تهجد زمونږ د بعضې خلکو ذهنونو کې دا خبره موجوده ده چې تهجد به په نیمه شپه کې کوي او په نیمه شپې نه مخکې که کوي نو تهجد دی نه کېږي. تهجد مطلب دا دی چې خوب ماتول او عبادت لپاسېدل، نیند توڑ کر اٹھنا.
اوس ته د ماسوتن مونځ نه رالې 9:30 بجې 10 بجې رالې او اوده شوې 10 بجې اوده شوې 10:30 بجې ته راپاڅېدې ته تهجد کولی شو. ګورې که روژه وي او که غیر روژه وي ته 10:30 بجې تهجد کولی شي. تهجد دپاره خوب شرط دی، بس دا نه چې د نیمې شپې شرط دی چې نیمه شپه به راځي نو هله به تهجد کېږي بیا تهجد نه کېږي. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تهجد کول 8 رکعاته. سید عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها چې دا د کور بیبي د حضور علیه السلام مبارک زندگی د ډیره د جخ نه لیدلې ده او دغه روایت بعض خلکو تراوو کې شامل کو اهل حدیث چې واخیستي هغه وی چې نه دا حضور مبارک 8 رکعات تراوی کړي دي. زویم بیا هم خدای 8 رکعات خو منی بعض اوس خو خلک راوتی دي بیخي د تراوونه منکار کوي. د هغه بدبخت انسان نه خو خدي چې بیخي تراوی نه مني. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با 8 رکعات تراوی کوله. دا 8 رکعات تهجد به کول. سید عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای چې 4 رکعات به دون په اهتمام سره کول او دون حسین او جمیل تلاوت په حضور مبارک کولو چې مال به ډیر زیات خوند را کولو. دا هغه منځ وي حسن ډیر ښکلی به حضور مبارک پچی تهجد کې ولاړو الله تعالی ته. و سید عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک فرمای د بخاری شریف حدیث مبارک ته کتاب الاذان کې راځي او باب صلات اللیل دی چې بیا 8 رکعات د تهجد وکړو نو بیا به حضور مبارک صلی الله علیه وسلم تهجد 3 رکعات دا 3 رکعات وتر واجب به وکړل. نو یو 10 رکعات به د شپې په ټایم کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کول. ګوره او بعضی مفسرین او بعضی بزرگان دینو نه 12 رکعات هم تهجد روایت شته. دا خو نفل دي چې څونه کولی شي او هغې به طریقه داسې وه چې ډومبي رکعات کې به 12 پیرې سورې اخلاص شریف ویلې، په بل رکعت کې به 11 پیرې سورې اخلاص شریف ویلې. نو بیا چې 2 رکعات تهجد دا شول نو بیا به 2 رکعات د تهجد نیت چې وتړلو نو په ډومبي رکعت کې به 10 پیرې سورې اخلاص شریف ویلې او دویم رکعت کې به 9 پیرې سورې اخلاص شریف ویلې. 4 رکعات به وکړل داسې بیا به چې 2 رکعات نور نیت وتړلو د تهجد نو په ډومبي رکعت کې به 8 پیرې سورې اخلاص شریف ویلې او و پیرې به بیا دویم رکعت کې سورې اخلاص شریف ویلې. نو داسې به راتله نو 12 رکعات به برابر اول. ګوره او حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې څوک تهجد کې 20 دفعه سورې اخلاص شریف وای په 2 رکعاتونو کې ونوای چې د سب مشکل وي س د مراد وي الله تعالی به خامخا پوره کوي. ګوره په تهجد کې نو کوشش کوي چې په دغه میاش کې تهجد در نه چرته قضا نشي. ګوره او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې مؤمن بزرگی دا په قیام اللیل کې ده، د شپې او درېدو کې ده. ګوره او د مؤمن بزرگی په استغنا کې ده چې د خلکو نه بے پروا وي. بس سونه چې د خلکو سره ستا کار وي سونه د خلکو کارونو کې ته کار لري نو دونه به د خلکو تانه نفرت سیوا کیږي. ګوره او سونه چې د خلکو نه استغنا ته اختیارې نو دونه به د خلکو په زړه کې ستا د پاره عزت سیوا وي. ګوره دا مجذوبان سره خلک ولې ډیر مینه کوي محبت کوي په هر چا خواږه لګي ته وسره مینه کوي زم وسره مینه کوي. دا د خلکو نه بے پروا خلک دي، استغنا والا خلک دي، په هر چا خواږه لګي، هر څوک ول پیسې ورکوي چې سخوري زر د خپل خلې نه لري کې هغه مجذوب ته ورکی چې دا والا وخوره.
نو دغه صفت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا استغنا صفت د خلکو نه بې پروايي چې چا کراله نو د ده دپاره به د خلکو په زړه کې عزت سیوا کېږي. ګورئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې بزرگان خلک هغه دي چې هغه تهجد گزار دي. ګورئ او بزرگی هغه چا د پاره د زما په امت کې چې هغه حاملین د قرآن دي، د قرآن او د قرآن علم په زړه کې محفوظ کړی دی. ګوره دغه تهجد چې څوک د نفس خواهشاتو نه ډېر زیات تنګ وي په غیر رمضان کې، اوس خو تهجد آسان دی، اسم پښمنی ته پاسیږي انسان چې په غیر رمضان کې ته په تهجد باندې همیشواله وکړي ان شاء الله دغه د نفسي خواهشات د نفس تنګېدل به دې رو کم شي، ختم بشي. داسې ټایم به راشي چې دا به ختم شي. ګوره ځکه چې رب فرمایي ان ناشئة اللیل هی اشد وطوا واقوم قیلا، چې بېشکه دا د شپې پاسېدل دا په نفس باندې ډېر زیات ګران دي. ګوره نفس باندې ډېر زیات ګران دي. په یخنۍ کې ګرمه بړستن پرې خودل، رب ته ودرېدل، خو د دې چې انسان خوند والي عادت شي په خپله بیا ډېره مزه ورکوي. په ګرمۍ کې ایله سترګې انسان ورغلی وي، کچه خوب نه پاسي شپې وړي وي او بیا رب ته ودرېدل دا هم ګران کار دی. الله دې زموږ ستاسو د تهجد باندې همیشوالی نصیب کړي. او صوفیه کرام فرمایي چې ته به هغه وخت پورې د الله ولی نشي جوړېدی. نن سبا خو هر څوک هر چاته د الله ولی وای، یو رشوت خور تم د الله ولی وای، یو زناکار تم د الله ولی وای، یو بدبخت انسان تم د حاسد تم د الله ولی وای، د الله ولی دی خوراش نه. څنګه چې هر څوک ایسه چو نه دی، څنګه چې هر څوک کمشنر نه دی، څنګه چې هر څوک ډي ایس پی نه دی، څنګه چې هر څوک وزیر اعظم نه دی، څنګه چې هر څوک وزیر اعلی نه دی، څنګه چې هر څوک ایم پی ای نه دی، څنګه چې هر څوک ایم این ای نه دی، څنګه چې هر څوک افسر نه دی، داسې هر څوک د الله ولیم نه دی. ګوره څنګه چې هر یو غر غار حرا نه دی. ګوره څنګه چې هر یو غر د احد غر په شان نه دی، څنګه چې هر یو غر د جبل ابي قبیس په شان نه دی، څنګه چې هر یو غر د غار سور په شان نه دی، داسې هر چې کوم دی غر د غار حرا نه دی. بیا ګوره داسې هر انسان د الله ولی نه دی. ګوره څنګه چې هر یو اوبه اب زمزم نه دی. ګوره دارنګه هر انسان د الله ولی نه دی. ګوره ام نجعل المتقین کالفجار، رب فرمایي چې آیا موږ دا فساق او دا فجار د متقیانو په شان وګرځو، یعنی دا په یو صف کې شمار کو؟ نه، رب فرمایي هرگز نه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دا رب پنیز باندې بهترین او افضل خلق د عزت والا خلق هغه دي چې تقوادار دي، پرهیزګار خلق دي. اوس یو تهجد گزار بنده دی، د الله یو نیک بنده دی، یو عالم دین دی، یو درویش انسان دی، هغه دې راوستو د زناکار په صف کې ودرولو، او زناکار دی راوستو، یو بدبخته شرابي دی راوستو، د والدینو نافرمانه دی راوستو، د هغه په صف کې ودرولو. دا تا کې انصاف دی؟ دا د اولیاء بې ادبي ده. ګوره د بزرګانو بې ادبي ده. الله دې داسې گفتار نه مو تاسو بچو ساتلی. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دغه میاشت کې تهجد ډیر کول. ګوره صدقات خیراتونه به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کول. ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې صحابه کرام فرمایي چې د تیز سیلې نه به تیزی صدقې کولې. ګوره دون تیزی صدقې به حضور مبارک صلی الله علیه وسلم کولې. ګوره او په دغه میاشت کې به حضرت جبریل علیه السلام مبارک روزانه حضور مبارک ته تشریف وروړو. ګوره د شپې په وخت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به
حضرت جبریل علیه السلام ته قرآن تیرولو او جبریل علیه السلام به حضور مبارک ته قرآن تیرولو. ګوره دور به کولو، ګوره دور به کولو. و چې کله به د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام سره ملاقات وشو نو حضور مبارک به زر صدقې ورکړي. ګوره علماء کرام فرمایي چې درویشان، اولیاء کرام، بزرگان، علماء کرام سره چې انسان ملاقات کوي نو په هغه وخت کې خامخا صدقه ورکول پکار دی. وای دا د حضور علیه السلام سنت دی. ګوره ځکه چې جبریل علیه السلام مبارک سره به کله د حضور مبارک په روجي کې ملاقات کېدو نو حضور به صدقه او خیرات مخې سره ورکو. ګوره او دا د حضور علیه السلام سنت دی. ګوره حضرت معروف کرخی رحمت الله تعالی علیه چې زمونږ د قادری مبارک شیخ دی، مبارک یو ورځ برخته دی او کجوري راشوکۍ د خپل باغ نه د حضرت سری سکتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دا مبارک برخته دی او کجوري راشوکۍ. نیو مرید پیرالو چې حضرت صاحب تاسو څه کوئ؟ نن خو روجي اخیری ورځ شپې دي او اختر راتلونکی دی او تاسو بوټي ته خطي یې کجوري راشو کوي، دا څه وجه؟ حضرت سری سکتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي چې هغه مخامخ کور در تخکاری وی اوجي وی دی کی یتیمان اوسیږي وی زویم چې دا کجوري برو شو کوما او دا بخر سکم او څه پیسې به راواخلم د دې یتیمانو له به ورکم په دې باغی ځان له د اختر جامې وادي. دا هم زما ستاو د مرشدانو سنت دی. ګوره طریقه ده. حضرت ابراهیم بن ادهم مبارک رحمت الله تعالی علیه به چې فقیری درویشی اختیار کړي و هغه مبارک با ځنګل تلاړو خشاک پیرا جمع کو مازیګر ماخام به خرڅ کو او څومره پیسې به چې داغې نارالی هغه به ټولو بې اسرې خلکو باندې تقسیم کی. ګوره په غربا او په مساکینو به تقسیم کی. ګوره نو په دغه میاشت کې صدقات خیرات کول دا د حضور علیه السلام سنت دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په عام زندگی کې خیرات صدقې کول. ګوره داغه مبارک د دربار نسوک خالی نه دي تلی. ګوره او داسې به ورته جوړې ډکه چې دوباره به بیاړو حاجت نه راتلو. ګوره داسې سخی پیغمبر مو تاسو الله را کړی دی. ګوره او فرمای چې انما انا قاسم والله يعطي ما ته الله را کوي او زی په خلکو باندې تقسیمو. مګوره نو په دغه میاش کې به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم غلامان به آزاد ول، قیدیان به آزاد ول او خلکو ته به ډیره زیاته عطا کوله. ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه میاش کې به د اعتکاف معمول به همیشه اعتکاف کوشش وکړي چې خامخا ځان ورته تیار کړي، څه مصروفیات هم هغه مخکې ته ختم کړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لومبۍ عشره کې هم اعتکاف کړی دی، په دویم عشره کې هم اعتکاف کړی دی او په آخري عشره کې هم اعتکاف فرمایلی دی. او سید عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي چې ورځ د سفر په موقع باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اعتکاف تکې نه ناستو، پر روان کال بیا چې کوم د 20 ورځې اعتکاف کړی دی. ګورئ دا ړومبي اعتکاف د ړومبي رمضان قضایي رو ګرځول. ګورئ دون اهتمام سره به حضور مبارک اعتکاف کولو. ګورئ او څوک چې اعتکاف وکي هغه ته الله تعالی د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکوي. ګورئ دون اجر پکې دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اعتکاف وکي وای د 3 خندقونو په وسعت سره الله تعالی د جهنم نه لري کی. ګوره فرمایي مخکې چې تاسو ته پته ده چې د خندق د وسعت څومره دی، و هغه دومره دی چې د ځمکې نواله تر اسمانه پورې یو خندق شو، د ځمکې نواله تر اسمانه پورې دویم خندق شو
او د ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دریم خندق شو. نو دونه فاصله کې وای دغه معتکف د جهنم نه الله تعالی لري کی ګوره، او د هر عمل د په عبادت کې شمارل کی ګوره. کده خوب هم کوي په عبادت کې دی ګوره، کده یو دینی کتاب مطالعه کوي هم په عبادت کې دی، کده چپ ناسته هم په عبادت کې دی ګوره. خدا گپ شپ نه، فضول خبره نه، دا شریعت دایره کې چې کوم دی خبرې کول. په اعتکاف کې بیخي چپواله هم ګوره ښه نه دی، بیخي چې انسان چپ کینی نه دا هم ښه نه ده، منه ده نه. د ضرورت خبره کولی شي ګوره، چې اصلاح خبره کولی شي، درس پکې کولی شي، د قرآن جمع پکې ورکولی شي، اذان پکې کولی شي، دا معمولات پکې کولی شي. دغه رنګې بهر چې کوم معمولات دي هغې نه تخلاص. جنازه ده هغې ته ته نشي تللی، خو الله تعالی به د هغې اجر تعالی همدغه ځای کې درکوي ګوره. یو بیمار دی د هغې تپوس له ته نشي تللی د اعتکاف په وجه، خو اجر به الله تعالی هم په دغه ځای کې درکوي په دې جومات خانه کې ګوره. اوس یو انسان دی زوی بیمار شو او د هغې د تیماردارۍ بل څوک نشته، مور بیماره شوه، پلار بیمار شو، بیبي بیماره شوه، د هغې د خیال ساتلو بل څوک نشته، نو داسې انسان بیا اعتکاف ماتولی شي ګوره. یو جومات ته هغه راغورځېږي کمره ده خطرناکه ده، نو دی د اعتکاف باقی ورځې بل جومات کې تیرولی شي ګوره. 4 ورځې 5 ورځې دی یو جومات کې تیرې کړي، نورې باقی ورځې دی بل جومات ته لاړ شي هلته دی تیرې کړي. معتکف سړی چارهدام د پاره د جومات نه بهر وتی شي، چارهدام وکړي، استنجا وکړي، واپس جومات ته راځي. د ضرورت د پاره غسل کولی شي، خدا نه چې مستی د پاره دی غسل کوي، دا هم علماو منع کړې ده. هر وخت په سبیل باندې ناسته د معتکف د پاره هم خبره نه ده چې دی ناست وي په لار هم څوک تېرېږي څنګه لکه په اعتکاف ناست یم، نه نه دا شیز به نه کې. معتکف لپاره خپل ځای کې ناسته دا ډېر اعلی او بهتره ده ګوره. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم اعتکاف باندې تر عمر اخیری پورې همیشواله کړی دی. نو چاتم چې مکوي په شلمه روجه باندې د مازیګر وخت کې د ماښام داخلېدو نه مخکې د اعتکاف نیت په وکړي. اعتکاف کې موبایل استعمالول بعضې علما وایي چې جایز دي، بعضې علما وایي چې ښه خبره نه ده، خو د ضرورت په وجه باندې موبایل استعمالولی شي. لکه اوس مثال خبره انسان د غسل حاجت رالو او تا سره جومات کې څوک شته نه نور، نو کور ته رنګ وکړه بیبي ته یا زوی ته یا رور ته چې ماله اوبه ګرمې کوي یا ماله بالټي کې جومات ته لګي اوبه راوړئ، زه لږ لامبا کړو، یا جامې دي خیرینې دي بیبي ته یا زوی ته رنګ وکړه چې بچې ماله جامې راوړه. د دې دپاره موبایل استعمالولی شي یا میسیج ورته وکړي. خدا نه چې ته پکې فیسبوک کې، ته پکې یوټیوب ګورې، ته پکې ټک ټاک یې ګورې، دا بیا اعتکاف نه دی، دا داسې جومات نه حجره جوړه کړې ده، بیا هسې خلکو په نظر کې د ځان نزبرګ جوړ کړی دی او اعتکاف پورې خندا کې دی، عبادت پورې خندا کې. الټا چې کم دی دا خیر په ځای به د الله ناراضګي د دې ځینه وړی ګورې. د جومات بې ادبي دې موکه، ټک ټاک یې پکې ګورې، فیسبوک یې پکې کې، د الله د کور بې ادبي م شوه. د اعتکاف چې کم دی هغه خیال ساتلو شو. نو کوشش پکار دی چې اعتکاف داسې وکړه چې ته پکې رب ته نور قریب شي، تا جړاګانې وکړې رب ته، تهجد پکې در نه قضا شي، ختمونه پکې وکړه، صلات تسبیح پکې وکړه، اشراق پکې در نه چته پاتې نشي، دوحا نفل در نه پاتې نشي، زوال نفل در نه پاتې نشي، تحیت الوضو نفل در نه پاتې نشي، اوابین نفل در نه پاتې نشي، درودونه پکې ووایه. داسې اعتکاف خوند کوي، مطالعه پکې وکړه. نو کوشش کوي
زموږ طرف له ټولو ته ملګرو ته چې څوک کینی اجازت دی په شلم رمضان المبارک د ماښام داخلېدو نه مخکې مازدیګر لمونځ نه پس بس متصل کینئ تر اختر اعلانه پورې نیت وکئ نیت کوم د سنت اعتکاف تر اختر اعلانه پورې بس دا د اعتکاف نیت دی دعا وکړه چې الله زما د اعتکاف د خپل رضا دپاره قبول کړي الله تعالی دې مونږ ټول زمونږ د ټولو دی الله تعالی هر عمل کې ستا رضا نصیب کړي او الله تعالی دې دغه رمضان المبارک مونږ ټولو باندې په عبادت کې تیر کړي واخر دعوانا الحمد لله رب